ګرانو کتونکو دا وخت راغلی یم یار حسین ته یو ډېره زیاته افسوسناکه واقعه راغلې ده. یو پلار راغلی دی او د کساب په شانتې په خپلو 4 بچو باندې چاړه ایښې ده او داسې یې کړي دي که نه چې څه نشم ویلی. دا کور یې خرڅ کړی و د ورور باندې کور واړې ماړې خفه و کور والا ورته ویې دا کور ما ته واپس که او زه که 2 کېږي که 3 به تاله واپس دا پیسې درکړم. نو بس په دغه کې د کور غون شوي د خپل منځ کې ورور ته به ویلي چې بهی زه دا شی نه راکړې نو بس زه ځانم دغه کومه خرابوم او دا واړم در کومه. نو بس داسې خو کساب هم نه کوي دا ده چې څنګه کړی و. سهار وختي و چې زه راپاڅېدم 6 بجې به وي لمونځ ته مې ځان تیاره و چې رنګ راغی ما په سهار وختي چې چا رنګ وکړو یو راته وویل چې لکه ورملکو څوک دي بیګا او یقین وساتئ په دې مرۍ کې یو قسم له غوټه جوړه شوې چې لاړ مې نشم تېرولی. کله چې ما دا واقعه واورېده او خبر شوم یو پلار راغلی دی او د کساب په شانتې په خپلو 4 بچو باندې چاړه ایښې ده او داسې یې کړي دي که نه چې څه نشم ویلی. یعنې د قربانۍ په څاروي باندې هم یو سړی رحم کوي خو دې ظالم په هغه باندې هم رحم نه دی کړی او ګل په شانتې ماشومان چې کوم دی هغې یو چاړې نه چې کوم دی لاندې کړي دي او قتل کړي دي. دا لاکې دا مشران دا ملګري را سره موجود دي دلته کې چونکې په یو ځای باندې 5 قبرونه دی ته تیاریږي لګیا دي او بیا چې کوم دی هغه پلار هم ورپسې اخره کې ځان ویشتی دی. واقعه سره له څه وجه وه یو 2 خبرې دی سره کوو. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه روغ یې؟ شکر دی. دا واقعه څنګه راله؟ دا واقعه داسې غوندې خبره ده چې لکه دوی د کور مسله وه. دا سړی چې و دا هلک سیف الاسلام نو دی د دې ځای نه دی لړ یا حسین ته دا کور یې خرڅ کړی و د ورور باندې د ورور سره دا خبره کوي د پیسو یا لاک دي یا 2 هر څه حساب یې څه کړی دی نو په هغې کې څه د ورور له ورکړي دي او څه ورته پاتې وي نو دی ورپسې ته راته چې بهی دا کور واړې ماړې خفه و کور والا ورته ویې دا کور ما ته واپس که او زه که 2 کېږي که 3 به تاله واپس دا پیسې درکړم. نو بس په دغه کې د کور غون شوي د خپل منځ کې ورور ته به ویلي چې بهی زه دا شی نه راکړې نو بس زه ځانم دغه کومه خرابوم او دا واړم در کومه. بس الله ته منظور او بس لړو په بېګا شپه باندې بس ځان یې مې دغه ویشتری او دا 4 بچي یم ده کې دومره رحم نه و. ظالمانو تنازعه د رور سره ده او بیا چې کومه دی دغه شانتې راپاسېد ماشومانو هسې څه ګناه ورته دا ووایه دا خو داسې کړي دي مسلمانه چې کیمه کړي دي. نو بس داسې خو کساب هم نه کوي دا ده چې څنګه کړی خو الله علم دی نو ډېر د سوخت نه لکه دا دومره یو بېلال کړي دویم بېلال کړي وړه کې دومره رحم نه دی راغلی. حد دا چې دا 4م کم بچی کچا وړوکې ده به هم چغې والي یا اوده یا ویښو یا ناشعور خو درد خو به یي که نه او ده په وړه کې رحم نه دی راغلی. نو دا خو ووایي د الله د غاړې ده او لوی کساب دی کساب. بلکل کساب پسې اخره کې ځان هم انجام ته رسولی دی. د ماشومانو عمرونه څومره وو؟ دی وایي د یو پکې 12 کاله دی یو پکې 10 دی او 4 او 3 واړه 2 چې کوم دي دا 15 او 4 دي او دا غټ چې دي دا څوک 10 یا دی څوک 11 12. 15 کالو ماشوم هم چې کومه دی هغه یا د 4 کالو ماشوم والله حیران یم چې دا کم درندګان زموږ نه جوړ دي کم قسم انسانان یو یار. انسان ویلم نن سبا موږ ته زه به ویم د انسانیت توهین دی. بلکل بېشکه دا خو داسې به زه یو ډېر غټ ظالم هم داسې نه کوي ظالم نه زناور هم داسې کار نه کوي لکه دی چې کړی چې خپل زوی حقیقت ده. بلکل زناور هم داسې نه کوي. لکه ته ورشه د شادو بچي له ګوتې وروړه چې هغه په تا څه کوي یا دغه شانتې که یو هر څومره بېکاره زناور دی د هغه بچی هسې وچېړه چې هغه تا ته چل وښیي. چې دا د ظلم کړی ډېر زیات لږ نه ډېر. زه ومه په خپله هسپتال کې پلار سره سهار وختي و چې زه راپاڅېدم 6 بجې به وي لمونځ ته مې ځان تیاره و چې رنګ راغی ما په سهار وختي چې چا رنګ وکړو یو راته وویل چې لکه ورملکو څوک دي. ما ورته زه خو په خپل ځاني خپله پلار سره یم هسپتال کې خو رنګ به وکړم څوک به راته ووایي. نو ما چې رنګ کوو نو بل ملګری را باندې مخکې شو د دې هندي کلي دی قاضي کوټ راته دغه شانتې ووایي چې ستاسو کلي کې نو ما ورته ویې زه خبر نه یم ما سره تصویران شته چې تصویران ما ولیدل او رویې لګل نو زما د زړه څه مې ډوخلی ترې نه وتې ما ویې ظالمه چې بچي دي د کل نه خپل ځان به یې ختم کړو بچي به دې په بچو باندې د خدای حق نه. بلکل موږ کې انصاف نشته. انصاف که چېرې وی نو دا زموږ دا حل به نه و. که موږ کې چېرې انصاف وی غلطي تا وکړه تنازع بل چا سره ده نو ظالمه هغه زور ماشوم نه ولې وباسي هغه ماشوم نه کم چې زه به دا ویم چې د الله هم پې حق نه وي په ماشومانو. خلک دا خبره ډېره زیاته کوي اوري هم. ښه دا ستاسو دا زموږ ګاونډیانو ښه ګاونډیانو تا ولیده؟ ما هو بس اوس موبایل کې ولیده زه هسپتال نه بس ایله دی او زه به دا ووایم چې دې کې څوک رور یادوي څوک واړه یادوي ښځه
او څوک څه وایي څوک څه وایي نو چې دغه کومه خبره صحیح راځي خلک وایي کورنۍ تنازع وه مخکې نه جی بس څوک ښځه یادوي څوک یې ورور یادوي څوک یې کورنۍ اوس په دې وخت ته پته چې څنګه بالکل که قیامت نم راځي ډېر ژر به په موږ راشي ځکه چې دا کارونه زمونږ داسې دي یو ځناور داسې کار نه کوي یو قصاب د څاروي سره داسې کار نه کوي نن چې کوم ظالم پلار راپاڅېدلی خپل بچي چې کوم دی هغې ټول د یو چاړې نه ویستي دي او حلال کړي دي دغه دی ته چې کوم دی دا قبرونه تیارېږي